السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې دغه حدیث فضائل اعمال د فضائل قرآن په صفحه نمبر 41 باندې موجود دی. هغه فرمای چې نبی کریم علیه السلام ارشاد او فرمایل چې د هر یو سیز د پاره خپل شرافت او افتخار وي چې په هغه باندې فخر کوي. زما د امت شرافت او افتخار دا قرآن شریف دی. یعنی خلق په معاشره کې کومنګ وګورو په خپل فلرونو باندې په خپل نیکونو باندې او په خپل خاندانونو باندې فخر کوي او خپل شرافت او لوی ښکارا کوي. لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زما د امت شرافت او افتخار دا قرآن شریف دی. دغه قرآن کریم لوستل د دې یادول او د دې لولل او بل ته خودل او خپل پر عمل کول غرض هر یو سیز د قابل فخر دی. نو دې د وجنه اوس منګ او تاسو باندې دا خبر لازمه ده چې قرآن شریف ازدکو او نور ته اوخیو او په دې باندې عمل وکړو او په دې باندې فخر او خپل شرافت خلقو تخکار کو.